تاسو څنګه تاسو ته پاته ده څه خبرې وشولې د سیز فایر په حوالې سره ټالوگنج او بچکوټ منتې بالکل اوسه پورې سیز فایر نه ده شوه. دا کنفرم خبر ده چې اوسه پورې مورچو کې هم موجود دي، هم دواړو فریقینو طرفه نه جیلامای او ټالوگنج او بچکوټ کې دې ځای کې اوسه پورې سیز فایر وغیره نه ده شوه او نه اخیسته اوسه پورې سیکورټي فورسز فوج اوسه پورې نه ده لوړ. صرف او صرف کوم الیزایو ده او عرفاني کله ده داسې کورمې کې نورې سیمې دي چې مثال ازې کې سیز فایر وشولو سره د بګن، خو بچکوټ او چاردیوار چې کوم دا علاقې دي ټالوگنج، بچکوټ، چاردیوار او جیلامای دې په فی الحال اوسه پورې ډزبندي نه ده شوې، اوسه پورې هلکې وسلې سره جنګ روان ده. او دین علاوه کوم روډ ده، مین روډ ده، هغه به تقریبا باند وي، ډېرې مودې پورې به هغه باند وي، ویلې څه اعتبار نشته بګن ته په اعتبار کې نقصان ورکړی ده، جني او مالي نقصان شوی ده. هغه په حوالې سره خبر دغه ده چې کومه روډ ده هغه به فی الحال باند وي، کومه کنوۍ ده هغه به په دې لارې باندې ډېرې مودې پورې به هغه نه سي. او دین علاوه چې کوم شرطونه دي، شرطونو نه بعد کوم شرطونه دي، په شرطونو باندې به هم خبرې کېږي چې کوم شرطونه د بګن خلکو دي یا د نورو اهل سنت دي هغه باندې به هم تقریبا عمل کېږي، خو وخت سره. او دې سره سره چې کوم رقم ته ایم پی محمد ریاض شاهین وینو کړې وه، خطاب کړی و، هغه کې دا ویلي و چې کوم د ټل کمانډنټ ته کوم ټل ذمهدار کسان دي هغو کې د بګن ویلو پراپره لوسته. نو کومه ته هم بیدار شه، بیدار اوسېږه چې مثال بیا نقصان در نه کړي، هغه سره ته بیدار اوسېږه. او چې کومه د ریاض شاهین خبره ده هغه بالکل ټیک ده، هغه بالکل صحیح ده. هغه نه مخکې هم مو ویډیو کړې وه، هغه کې مو دا ټاکنه کړې وه مثال کوم ټل هغه ده کمانډ ده، کمانډنټ ده هغه طرفه نه بالکل لوشته ده اهل سنت ویلو کې، بالکل مغسې ورسره وشولو چې کوم رقم ته پلانینګ و او پلانینګ جوړ و مثال بګن به زور ختم کول دي، اهل سنت دې ځای نه ختم کول دي، خو چونکې اوسه پورې بھرپور مذمت روان ده.